د پاکستان تحریک انصاف د پلوګرو لخوا په پیښور کې نه یوازې سرکاري او شخصي ودانو ته زیانونه رسولي شوي دي بلکې ځینو د پی ټی آی پلوګرو پکې پغټي او وړې وسلې خوایي ډزې خوم کولې د احتجاج په نوم دغه فسادات او پلوو کې هوشا وتنان مړ شوي دي خو ځینې پکې هغه لاروي هم کم چې دیاړې مزدوري لتلي د تحصیل تنګي بازو کلی شریف ګل وای ضرور یې مزدور کار او واپس د مزدوري کلی تراتللو چې د ګولې احکار شو او سلور تنکی بچی تر پاتې شو هغه وای چې د غوند احتجاج او پلو سره هیڅ تړاو نه و خو چې کله دغه فسادونه پیل شو نو مارکیټونه بند شو او دوی واپسی کوله چې پرش کې ترې رور به درکه شو او بیا د هغه د مرګ دنګ فساد بازارونه بند شو موږ ته خپل مزدوري او راتلو واپسې دغه ځای کې د مظاهره شروع دي رول ما سره انسوګي سیم استعمال دي مختلف قسم چیزونه لاسو خبره چې خلق سترګې مترخي شو موږ دغه ځای کې دا مرچکو منډه ورته دغه ځای یو نلکه لګېدلې و دوه ورونو چې نو دغه ځای کې مخلصو وینځله او دته ما راځي دې ځای نظر وباسو موږ 480 ته خپل ځای ته پلی تراتلی او دغه ځای کې مانه بس دې مانه ګډ وډ او زه چې ته خدامه ما بیا د زره غو کو چې دا ضرور ما سره کی و بیا هم امرینو کو راغله بل چا چت کو یا لکه مرګري دی لګي دی د دې زنه خپل پکاغه په چنچ نه راکو مرالم کراله مغازه ته لګ مخکې لاړه ملته مې وګته نو دی خراله خلک ډیر زه هیڅ په پته پوی نه شوم دی بیا چوچ عجیب منطق چې زما ور څنګه ولګي ناغه دا غوی دی یار ډېر هسپتال لاله موبایل باندې تمغه سره بیان کېده یا چارج ختم یا بن شي حال دغه غنټه دوه وګرځي زمونږ جاوید ګل سره مرابطه او ساتل غوي رنګ چیپ سے پجولې کې واجب هسپتالونو ته غوي چې دلته نشته یا به دی په لپاره بلو هر څه حساب وکړي تاسو جواب شوی دا هسپتال نه چې راستا اوسو چې نو دا هغه هسپتال کې پروت دی هغه ځنه بیا په رغ روان شو مرګره را سره کم از کم نه رغه کې غنټه دوه تیرو دوران کې او د خپل په مزدوري نو بس سو وایو چې شو سو نشو زه په خپل ورپویم دغه دوران کې نشم مې ولیدا نقض کې ما نه ګډ وډ خبره چې ته ما د تاریخ ما سره دي چې راوځي اړې ته باندې غست دي چې دا خو زمارون نه مرګره او ویټری کړي دا خو دې بچو د پاره چې دغه ځوان د وجلې زموږ د هغه د ماشومانو بچونه د سر سوري چا واغستو په دغه کې کو ګټه شوي نو هغه د تحریک انصاف او عمران خان شو خو تاوان او بربادي هم د دغه ماشومانو په برخه تمام شو او د کومې پی قاتل چې نوی معلوم نو د هغه قاتل ریاست دی او باید چې دغه تنان دی ونیول شي او د کورنۍ سره انصاف وشي اعلی خان شیخ دلبر نیوز تاسو ته د پاکستان